او داسې توحید دی ګوره دا یاد ساتئ چونکې دا صورت مکی صورت دی مکی صورت دی د مکی مکرمه په ابتدا دور کې دا صورت پر رسول الله مبارک باندې نازل دی څنګه نازل دی اغار توایم بیا با حواله مکه مکرمه کې دا خبر از ما واوري مشرکانو اهل کتاب یهود اهل کتاب عیسیان دا خلق موجودو د مشرکانو عقیده سوا د مشرکانو عقیده داوا چې رب لا یزال منلو سره سره دا غوی منلو سره سره غوی به د نور خدایانو عبادتم کا لگا په سورۃ نوح کې په دویم رکوع کې الله فرمایي د یو معبود نوم یو ود د یو معبود نوم یو سواع د یو معبود نوم یو یغوس یعوق نصر د نور معبودانو نامې وی لات او منات او عزا نائله دا څه ډېرې نامې وی مشرکانو عقیده سوا چې رب متعال سره سره لایق عبادت نعوذ بالله دغه بوتانم وی دا چې دوی نامې په ایخو دی وی نو ګورئ د مشرکانو چې کوم توحید رب یم معنا خور سره بوتانم معنا اوغي دا رب منل دا پدې کې ملاوټو دا ود او سواع او یغوث او یعوق دا ملاوټ دی دا پکې ملاوټو نو مشرکانو چې کوم د رب منلو پاږي کې ملاوټو یهودیانو به رب څنګه معنا رب معنا خور سره به دام وی قران کریم پاغه باندې گواذ وقالت اليهود عزير ابن الله یهودیانو به وی چې الله تعالی شتا خو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا د یهودو عقیده و نعوذ بالله چې دا د الله زوی او ابن دی مقصد دا شو چې یهود بم الله تعالی معنا خود اغوی په منلو کې ملاوټو عزیر د الله بچای نه دی لم یلد ولم یولد دی الله تعالی نه والد دی نه مولود دی نه څوک تر پیداوی نه چانه پیدا دی الله د اغوی د رب په منلو کې ملاوټو یهودیان پسې څوک عیسیانو اغوی با مریم علیہ السلام مبارک تنعوذ باللہ من ذالک بازو بورتا دا خدای خزوی بازو بورتا خدای وی عیسیٰ علیہ السلام مبارک تبیم دا اللہ زوی وی قرآن کی اللہ فرمائی قال عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ بدوی ورتوی ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام دا اغدری خدایانو نا یو خدای دی دا دوی عقیدہ دا دیتا بلکگی تسلیس عقیدہ دا دری خدایانو عقیدہ چی یو رب اللہ دے نعوذ باللہ دا دوی پنیز باندے اور سرا مریم علیہ السلام خدای دا و عیسیٰ علیہ السلام عبادت کا دوی ودا دا اللہ زوی دی نو دا دوی چکم رب من لوا پاگی کی ملاوٹو دری قسمه خلق داسیو مشرکان د هغوی پر رب منلو کې ملاوټو یهودیان د هغوی د رب په منلو کې ملاوټو عیسیان د هغوی پر رب منلو کې ملاوټو رب لا یزال سورت اخلاص نازل کا او داسې توحید یما او تا ته پکې بیان کا چې رب فرمای چې نه د مشرکانو توحید او د الله منل نه د یهودیانو توحید او الله منل نه د عیسیانو توحید او الله منل په دغه ټولو کې ملاوټ دی رب لا یزال فرمای کته زما توحید بنی هغه توحید به منی چې هغه د ملاوټ نه بالکل پاک دی چې هغه ذکر دی په سورت اخلاص کې خالص توحید په دې کې هیڅ ملاوټ نشتا د دغه صورت نوم یې خود صورت اخلاص یعنی هغه صورت چې په دې کې ملاوټ د شرکیات او کفریات نشتا الله یو پاک توحید پکې بیان کړی دی